یو څو مسلې تاسو خدمت کې د قبر بیان کوم ته داسې پکار دی څه نوی نسل هم دې باندې آگاه وي هغه غلطۍ اشتباهات پکار دی ما تاسو نه کوو کسی قبر آدابو نه اصولو نه مستحباتو نه دا دي څه کله چې قبر ته د جنازه یوسې قبر سره ډېره نږدې مه کېږه د قبر نه څو ذراعه وریا کېږدولی شي جنازه اوس هم که څوک سر قبر سره ډېره نږدې کېږدي جنازه قبر نه یې دوره وریا کېږدوه څه درو سټیجو کې درو سټیپو کې قبر ته جنازه نږدې شي مطلب زه به درته وایم څه 3 قدمه مثلا قبر نه 3 قدمه وریا جنازه کېږدوه کاټ نه یې راکوزه که او کله چې کاټ نه راکوزه کې خاورو باندې کېږدی دا ویډیوال سټیپ شي بیا یې اوچاته که بیا یې یو قدم مخته یوسه بیا یې خاورو باندې کېږدوه دا به دویم سټیپ شي بیا یې اوچاته که دریم ورې بیا قبر ته نږدې که دا به دریم سټیپ شي اوس دې ښځه وي سړی وي فرق کوي که چیرې سړی د میت بیا یې خپو طرف ته دریم ورې کېږدوه خپو طرف ته د کېږدولې قبر خپو طرف ته بیا یې خپو طرف نه جنازه سار باندې ورکوزه که ولې سار داخل که قبر ته بیا یې نور بدن پکار دی داخل شي که چیرې بیا زنانه دی ښځه دی بیا دریم ورې دغه جنازه پکار دی قبلې طرف ته کېږدی قبلې طرف ته چې کله قبر ته ورنږدې شوله هغه نه بعد یې بیا اوچاته که یعنی ټوله جنازه یې سر یو ورې پهلو طرف نه هغه چې که قبر ته کوزه که او ښځې دپاره ضروري دا دی څه چادر په ونیولی شي لکه یې مخال نسي ورباندې قبر کې پکار دی څه محرم کسان موجود وي نامحرمو شوله موجودګي ټیک نه دی شرعا که محرم نشته دی بیا پکار دی رشته دار وي رشته دار قبر ته کوشي غیر کسان پکار دی کوز نشي او دې کې یو شاید دا ضروري ده آدابونه چې کوم کس قبر ته کوشوی دی کوم کسان چې کوزېږي پکار دی هغه طهارت حالت کې وي یعنې وضو یې وي کم از کم طهارت حالت کې وي او سار باندې خیلی نه وي هغه نه علاوه پیرخمنډې وي پکار دی چې قبر کې دعا کومي قبر مرده سیخوي یا هغه ځای کې ډپټی کوي پکار دی دغه حالت کې دا وي اولین کار چې هغه کوي هغه دا دی چې کله قبر ته جنازه کوزه کي ټولو نه اولین کار دا دی پکار دی چې هغه ګانډې خلاصې کي د مړي مرده او ګانډې چې خلاصېږي سار طرفه خلاصېږي اول پکار دی سار ګانډه بیا څه نورې سوره ګانډې کفن ته ویل کړي شوي دا به ټولې خلصاوي او بیا یې مرده چهره څرګندېږي پکار دی چهره یې رامنډه کړي بلخ ورته کې جوړ کې آیدي رخسار مخ چې کومه دی هغه پکار دی ته بلخ باندې خاورو باندې کېږدی ډایرکټ او دې کې یو شی دا دی که مو تاسو سجدهګاه خاک شفا کې ګرځو د مستحباتو نه دی آدابو نه دی ښه خبره دی خو خیال یې وساتئ چې څه بعد کې که چیرې مړی خراب شو توهین یې ونه شي د دې دپاره پکار دی څه لوړه تیږه یا خښتې کېږدولی شي هغو خښتو باندې مخامخ څه کوم ځای کې دي سار دی که نه دي سار ته یې د چهرې ته بیخي مخامخ سجدهګاه پکار دی ته تیږې باندې لوړ کېږدئ څه تبرکات خراب نه شي پکار دی دا قبر آداب دي او دې کې قبر کسه خیال شوی دی څه مقدار یې دا دی چې یو متوسط قد والا انسان څه نه ډېره لوړ وي نه ډېر ټیټ وي هغه قد برابر ته قبر پکار دی جوار کې یا هغه مټو برابر کم از کم قبر ته جوار کې مستحبات و آدابو نه یو شی دا یاد ذکر شوی دی کتابو کې احکامو کې چې جنازه تاسو نږدې قبرستان کې دفن کوئ وریا یې ما دفن کوئ څومره نږدې قبر وي قبرستان وي بهتره مه غځي کېدی ویلې فتحې ضرورت دی هغه ته تللې ضرورت دی قرآن و الوستلې ضرورت دی ورباندې دی څومره نږدې قبرستان کې دفن کوی شي وریا یې ما وړوئ مگر دا وریا قبرستان بهتر دی دې لحاظ سره چې مړیو کې زیات دي خلکو ته زیات رسي علما ورکې دي شهدا ورکې دي قومي قبرستان دی هغه بیا یوه واجه جوړېدی شي چې هلتې ته وړای شي مالتې که بیا ښه خاخې که فرق نه کوي و دې کې کله چې قبر تشکیل شو جوړ شو مثلا خاورې باندې واچولی شو دې کې مستحباتو نه یو شی دا دی مدې باندې کم کسان عمل کوي
کوم قبر سره نږدې کسان ولاړ دي خاص کر رشتہ دار هغوی ته پکار دی چې قبر سره کینی د خپل لاس په څټ دا شی ونیسي وی قبر والا خاورې پکار دی د لاسه لږې لږې داسې قبر باندې چوي او کلمه استرجال ویلي انا لله و انا الیه راجعون. دا آدابونه راغلي دي، مستحب دی، ثواب زیات دی، مړي ته سهولات میلویږي. قبر چې کله جوړ کړي هم پکار دی مسطح جوړ کړي. قبر مسطح جوړوالی مطلب دا چې لیولې پکار دی برابر وي، یعنی الوړ نه وي. دا چې لکه تاسو لیدلي اهل سنت قبرونه کوم دي هغه اهل بیتو طریقې په مطابق نه دي. موږ مسطح جوړول ضروري دی. خو دې کې یو حکم چې راغلی دی هغه دا دی چې قبر پکار دی ما تاسو د موټې څه ونیسو که نه دینه پکار دی الوړ نه وي خاورونه ځمکې نه ځمکې نه که الوړایي که نه یو موټي برابر مطلب د څلور بانک ګوتې څه ته ونیسي دینه پورته یې مال وړوئ. مو د پخه قبرونه تاسو کسو اکثر د غلط جوړ دي، د ټول غلط جوړ دي، د شریعت په مطابق د سویا نه دي. ویلي شوي دي چې څلور بانک ګوتې تاسو ونیسئ که په خیاسو بیله اندینه پورته یې مال وړوه ډینګه وایي. ځنه داسې روایتونه هم ولیدلي دي، روایتو کې شته دي چې د کومې مثال زیاتې پوخ کې زیاتې الوړ کې داسې وایي چې مرده مړي سینې باندې تو دا وزن یخی دی، تکلیف د داسې ویر کړی دی یو قسم ته. دغه شی پکار دی ما تاسو خیال وساتو. قبر څه کله جوړ شي آدابونه یو شی دا دی څه اوبه ورباندې واچوه. اوبه شروع کېږي کوم ځای نه، قبلې ته پکار دی سړی ودرېږي، لوټه ورسره وي، کوزه ورسره وي، سار طرف نه شروع کړي، اول سار طرف لګي وچي، بیا رڅي خپو طرف ته، بیا څي دوباره سار طرف ته لوړ شي، بیا که لوټې کوزې کې اوبه پاتې دي هغه اوبه بیا مانځ کې واچوي، مانځ کې پکار دی اخري خاتمې کې. دین علاوه یو شی دا دی موږ صرف اول ورځې اوبه چوو، خو مستحبه دا دی چې څلوېښت ورځې ته اوبه واچوي. یعنې کوم کسان چې قبر ته ځي پکار دی 40 دن ځان سره لوټه اوبه وړي، همدغې طریقې سره 40 دن پکار دی دا قبر باندې اوبه چوي، ثواب دی، آدابونه دی. دا دین علاوه یو شی دا دی چې قبر کله جوړ شي خاورې ورباندې برابرې شوې، قبر خاورو کې انسان پکار دی ګوتې خلاصې کړي، دا شی ګوتې ورکې ومنډه، خاص کر رشتہ دار و اقربای چې کوم دي کینی ورباندې ووارې انا انزلناه فی لیلة القدر سوره په ولوي دي ډېر زیات ثواب دی. مړي دپاره مرده دپاره ډېر زیات سهولات میلویږي. زه دا فراموش ما کوئ ووارې ان انزلنا سوره ونه وپڅېږئ ما مړیرو کسانو ډېډه وي اندازه بس خاخي کی فورا منډي وي شړت وي، خاص کر بیا کومې چې رشتہ دار دي، خپلوانی دي، یارانی دي، دوستانی دي، ملګری دي، دې ټیم کې تو ته څه واجب دی در باندې، حق در باندې جوړیږي هغه اندازه کې احسان وسکئ کینه قبر نه بیډه ما کوه کم از کم هر یو کس ووارې ان انزلنا پکار دی ور باندې ولویلي. او دا داسې راغلي دي چې صرف اول ورې نه کله ته قبر ته لوړ شي که نه فاتحه خپل ځای کې مثلا یو وری الحمد، یو وری قل ولا، یا یو وری الحمد، درې وری قل ولا ډېر زیات ثواب دی، یو قرآن ختم ثواب دی. خو دې کې یو ثواب سره غلی دی غنده دی چې کله تاسو قبرستان ته لوړ شئ یو مرده باندې که چیرې یو 7 مرتبه ووارې تاسو ورباندې ان انزلنا وایئ، او که ټول قبرستان ته د هدیه کړله ټولو مردګانو دی ثواب رسیږي. دا پکار دی مو روټین کې شامل وي. یو بل شی چې تاسو خدمت کې زارس کم دا دغه باندې مو سره عمل نه کوو هغه دا دی څه 40 مؤمنانو ګواهه پنجاب طرف شته، عربو کې شته څه 40 مؤمنانو ګواهه کا ریټن شکل کې راغله در یو ثواب دی. مثلا یو کفن ټوکړه وی کنه وړه غونډه کې لاس برابر کفن ټوکړه جوړه شي پوس ور باندې دا جمله ولیکل شي اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا. مو تاسو ځکه کیایو جنازه کیایو خدایا دی مردانه مو خیر لیدل او مؤمن او خو ایمو نظر کې دا یو مؤمن او یو صالح انسان یو نیک انسان او پروردگار وی بخ کې دا جمله کولی کله شپه به دین الله دی 40 کسانو مؤمنانو دسختونه وکړل. 40 نه زیات شي بهتره ده، 50 یو بهتره ده. 40 کسانو دسختونه وکاندا کفن ټوکړه راوخه مردا سه کفن کې کېګ داوا یو کفن باندې پوس اور باندې کېګ داوا ثواب ډیر زیات دی. پروردگار عالم مهربان دی. 40 مؤمنانو گواهی خدای قبلوای شي مغفرت او تکوای شي. او دغه یو شی ساده بنه دی دا تاسو خدمت کې زارس کوم خیال وسته غدا دی کوم کس مړ شي مردا د پاره آدابونه یو شی دا رغله دی چې اول شپې صدقه او تلانډه کوي مډیر کسان نه کوي دا شای. مثلا 2-5000 روپۍ دی اروایخه
وریا ما وړاندې خپل کلي کې څو غریبان دي چوته 500 زره ده چوته 1000 زره ده تقسیم کوي یا چو واز زیات وي 500 په ځای لاس ورکا واز د زیات وي شل ورکا چو واز زیات وي 50 زره تقسیم کا اول شوا ډیره مهمه ده مردا د پاره او دا تاسو په کوله وصیت کې ولې کوي ٹھیک ده خو غریبان ہوتا کابر نیوشاله مقصد نه استعار چوتا ورکا کابر نه څه ورکا ویا غریبانو ته په کور دی ورکړل شي نه غریبان نه وي ته اني وناري وکاسته ورکای کوشش وشي غریبانو ته قرباو ته رشتہ دارو ته خصوصا میلاد کې همسایګانو ته په کور دی ویر کې او دا مړی د پاره ډیر زیات سہولت جوړي خصوصا بیا نماز وحشت قبر موسی ډیر کسانو نه غافل دي نماز وحشت قبر په کور 40 مؤمنان ته ویل شي نوی چوتا وی او طلباش تا دی نور شتا دی غای په کور ته وکی دایمو ادب دی په کور دی زری سره مو تاسو یو مړی چې مو باندې حق جوړیږي زندګی رستی رکړي دی په کور هغه احسان وکړي صلوات و